الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث راوی دے فرمائی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلا قسم دی زما پا آغا ذات تا کم ذات پا قبضہ کی جی زما دا روح او دا سادہ حیث یو سڑے ایماندار نشی جوڑے دے دا سو پوری چاگا دا خپل روڑ دا پارا آغا سنیخ وقت کری کم سچی دے دا خپل ذات دا پارا خوخوی رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پدی حدیث مبارک کی د مسلمان رور د پارا د خوخی او د ناخوخی پیمانه امت ته ښودلې ده او د هر یو مسلمان دا شان دی چې د خپل ځان دپاره څه خوښوي نو پکار ده چې هغه دی د خپل بل مسلمان رور دپاره هم خوښ کي او په دغه سلسله کې چې زمونږ کم د دې نه وړاندې کم درس شوی نو په هغه درس کې هم په هغه حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم هغه تذکره فرمایلې وه چې دا مسلمان د خپل ځان په باره کې کومه فیصله کول غواړي کومه فیصله کول خوښول غواړي پکار ده چې دغه فیصله د خپل بل مسلمان رور دپاره هم خوښه کړي نو د هر مسلمان به دا شاني د هر مؤمن به دا شاني د هر مؤمن به دا پیژنګلوي چې به د خپل ځان دپاره چې څه خوښوي نو دی به د بل مسلمان رور دپاره هم هغه څیز خوښوي په دې طریقې سره په معاشره کې ژوند تېرېږي او په دې طریقې سره په معاشره کې ژوند کولی کېږي انسانان چې په خپل منځ کې د یو بل سره اوسېږي رهن سهن کوي ستوګنه کوي ژوند کوي وخت تېروي نو په ژوند کې مختلف قسمه حالات هم راځي په وخت کې هم مختلف قسمه حالات راځي ځکه د حالاتو مختلفې تقاضي کله انسان په داسې حالت کې راشي چې دا انسان ته قوت هم وي طاقت هم وي د برداشت هم کولی شي د یو څیز د خپل ځان دپاره حاصلولی شي او د الله رب العالمین په ده باندې امتحاني چې اوس دی به دې موقع باندې څه کوي دا دی چې د خپل ځان دپاره کم څه خوښوي آیا دی د خپل مسلمان رور دپاره هم دا خوښوي او که نه دی صرف د خپل ځان دپاره دغه څیزو غوره کړی دی او د خپل ځان دپاره دی صرف دغه څیز غوره کوي لکه نبي صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه دغه حدیث راوی دی فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورېدله یقول فرمایلی المسلم اخو المسلم مسلمان خو د مسلمان رور دی مسلمان د مسلمان رور دی رور عام طور که موږ تاسو وګورو چې کوم د خپل د وینې روري د وینې رور د خپل رور سره څونه مینه څونه محبت ساتي په هغه ننګ کوي په هغه غیرت کوي د هغه په خفګان سره د هغه سره خفګان کوي د هغه په خوشحالۍ کې د هغه سره خوشحالي مناوي دغه په تاوان کې د خپل تاوان کوي چې دغه باندې کړه د خوشحالۍ موقع راشي نو دی دغه په خوشحالۍ کې شرکت کوي ځکه رور مې دی په رور مې خوشحالي راغلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې او د قرآن عظیم الشان په هغه آیت کریمه کې چې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه دا مؤمنان په خپل منځ کې رونه دي یاد ساتئ د دې نه دا معلومیږي چې ګورئ دا رشتې هم په خپل منځ کې په دوه قسمه دي یو عام طور د وینې رشته ده خو بل روحاني رشته ده رب العالمین د ادم د زامنو په منځ کې روحاني رشته قایمه کړې ده او دا روحاني رشته د وینې د رشتې نه ګورئ کله کله مضبوطه لاړه شي دا کله کله کلکه وخیږي دا کله کله طاقت والا قوت والا کلکه دا چې کوم دی جوړه شي نو په دې حدیث کې د الله نبی زمونږ د خپل منځ کې د یو بل سره روحاني رشتې قایمې کړې دي چې پیغمبر اسلام فرمایي المسلم اخو المسلم
مسلمان د مسلمان رور دی. خچ رور شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب. د هیڅ یو مسلمان د پاره چې کم دی کم یو مسلمان چې د خپل رور په لاس باندې سیس خرڅ کی چې پاغي کې عیبی نو دله پکار دی چې د هغه عیب هغه ته مکمل پاک بیان کی. زرا پلان کې سیس پتا خرڅومه ودی کې دا نقصان دی ودی کې دا عیب دی. کله دی عیب سره دی قبولی کله دی عیب سره ستا خوخي نه بالکل واخله د ریټ دی. عام طور الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي. موږ خو اول دغه سیس خو ډېره لرې خبره ده هغه عیب پټوو د عیب د پټولو دپاره قسمونه هم بیا خورو. د عیب د پټولو دپاره چې د خپل سیس خرڅ کو هغې دپاره بیا ګڼ دلایل هم وایو. دغه عیب پټ کو او د خپل سیس د خرڅولو دپاره په ناحقه باندې قسم خورو. قسم خو موږ ته ګناه نه ښکاري. حال دا چې قسم دا خو ګناه کبیره ده. موږ خو قسم داسې ګڼلی دی چې کنه په دې کې ګناه نشته بس دا خو بس عرضې کې خوړی شي په عرضې کې کوه چې خپله مرضي ده چې څونه قسمونه خورې خوره خو دا داسې نه ده. ګورئ ریکارډ کې جمع کېږي دا به راپسې بیا راایستلی کېږي. په دې وجه باندې رسول مهربان صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایلی دي چې لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه. هیڅ یو تن په تاسو کې کامل مؤمن د هغه وخته پورې نشي جوړېدی د کم وخته پورې چې دی د خپل ځان دپاره کم سیس خوښوي د بل مسلمان دپاره ولې خوښ نه کړي. یو بل حدیث دی او هغه حدیث چې مونږ واورو مونږ ته توجه وکړو حیران سړی پاتې شي چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. د قیامت په ورځ باندې بس خلک دسي د الله بری بندگانو کې چې ما هم الانبیاء دا به انبیاء هم نه ولا شهدا دا به شهدا هم نه. خلق به حیران چې دا کم قسم خلق ته انبیاء کرام دي نه شهدا دي نه هغه خلق دي چې رب ورته نبوت په دنیا کې ورکړه او د رب العالمین پیغام دنیا ته راوړ او د الله پیغام په دنیا کې خور کړه او د الله د پیغام د خورور د پاره په دنیا کې غنې سخت تیرې کړې. نه هغه خلق دي چې شهدا دي د الله په لار کې خپل سرونه قربان او د خپل وینو نه تیرو د خپل روحونو نه تیرو د خپل جان او مال او تن او من او دن درسنه تیر خلقو. دا دو قسم خلق بنی دا بسو کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غي تذکرہ کوي قالوا یا رسول الله تخبرنا من هم قال. صحابه کرام عرض کوي دا الله رسول مونږ ته خبر راکړه دا خلق څوک دي چې دا نه انبیاء کرام دي دا نه شهداء کرام دي نه شهدا دي اخر دا کم خلق ته. الله پیغمبر فرمای هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور. دا هغه خلق ته چې د رب العالمین د رضا لپاره د یو بل سره مینه ساتلې ده. دنیا د مفاد لپاره نه د احسان د وجه نه د چا سره د خو د وجه نه د چا د لالچ د وجه نه د چا د تمې د وجې نه چې دی به راسره دا د ده نه مې دا تمه ده نو ځکه ورسره تعلق ساتمه. نن سبا خو زموږ ټول تعلقات د مفادو جوړ شوي دي. نن خو زموږ تعلقات ټول د لالچ جوړ شوي دي. لکه د پلانکي سره مې ځکه تعلق ده چې د پلانکي کار یې راله کړی دی او الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زموږ چې کوم اخرنۍ دعای کنه اخرنۍ مونځ چې کوم به خپل مسلمان ورور باندې مونږ کوو نن سبا مونږ هغه مونځ هم به دغه تعلقاتو پسې منحصر کړی دی. یاره دا خو ما نه پېژندو یاره دا خو د چا سره ګپ نه و د چا سره تعلقات نه و د چا خواله به نه ورتو چا سره یې غم خادي نه وه مونږ هم هم خاطره نه ورځو. حال دا چې دا د مسلمان حق دی. هر مسلمان په بل مسلمان څه حقوق دی. دا جنازه چې کوم دی د مسلمان حق دی. نو موږ تعلقات اوس د مفاد نه ډک دي د لالچ نه ډک دي د حرص نه ډک دي د تمې نه ډک دي د امیدونو نه ډک دي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا خلک به څوک چې نه به انبیایي نه به شهدایي دا به هغه خلک چې دوی د رب العالمین د رضا لپاره د یو بل سره مینه کوي د الله د رضا لپاره یو بل ته هدیې ورکوي د الله د رضا لپاره یو بل ته تحفې ورکوي. او بیا د الله پیغمبر فرمایي ان وجوههم لنور د دوی د مخونه به د رڼا نه ډکي رڼا وي. وانهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس د نور په منبرونو باندې بناسي هیڅ قسم یې وپیني هیڅ ټینشن به ورته نه هیڅ پروا به نه. هغه ورځ چې نور خلک به ټول په یره کې پراته وي چې څه به کېږي دا خلک به مکمل بېغمئ. او بیا پیغمبر فرمایي ولا يحزنون اذا حزن الناس او نه به دوی په خفګانونو کې نه به دوی په پریشانو کې نه به دوی په یره کې نه به په خوف کې چېرې څه به کېږي چېرته به ځم څنګه به کېږي نه دا به مکمل بیخي هېڅ قسمه ټینشن به ورته نه وي. ښه د خوشحاله حالت کې د نور په منبرونو باندې مخونه د نور رڼا هر طرف ته به رڼا رڼایي
دا کم خلق دی د هغه خلکو حالت دی چې کم خلق په دنیا کې د یو بل سره د الله رب العالمین د رضا لپاره مینه ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې فرمایي المؤمن للمؤمن کالبنیان، یو مؤمن د بل مؤمن لپاره د پشان د دیوال له یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه، یو مؤمن د بل مؤمن لپاره پشان د بلډینګ دی، پشان د عمارت دی. د عمارت ته چې موږ وګورو، د دیوال ته چې موږ وګورو، بلډینګ ته چې وګورو، د دې دیوالونو کې د یوې خښتې دا بله خښته نیولي، د یو بلاک دا بل بلاک د ځان سره رانیولی، دا ټول هر د ځان سره رانیولي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وشبک بین اصابعه، د خپل لاسونو به دا ګوتې داسې په یو بل کې ورکړې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل مؤمنان داسې دي، د مؤمن شان بدای، د مؤمن حال بدای، د مؤمن پیژنګلو بدای. نن مؤمنان د یو بل نه جدا دي، نن مؤمنان د یو بل نه نفرت کوي، نن مسلمان د مسلمان نه لرې دی، نن مسلمان د مسلمان نه نفرت کوي، نن چې مسلمان د مسلمان خواته ورځي د لالچ دپاره ورځي، د حرص دپاره ورځي، د هغه نه څه تمه وي، د هغه نه څه مفاد وي. حال دا چې د الله رب العالمین د رضا دپاره یو کېدل انتهایي بعیده شوې ده. او د الله رب العالمین د رضا دپاره چې څوک یو شي، د الله د رضا لپاره چې کله خلک مینه شروع کړي نو د هغوی به دغه مقام وي. لهذا زموږ د ننني درس د هغې هم دغه موضوع ده، دغه خلاصه ده چې موږ مسلمانان یو. د الله لاک لاک شکر ده، الحمدلله. پکار ده چې زموږ په منځ کې مینه وي، زموږ په منځ کې د یو بل سره وفا وي، زموږ په منځ کې د یو بل سره همدردي، د یو بل سره زموږ په منځ کې محبت وي، روري، د رورۍ ماحول وي، د مینې ماحول وي، د محبت ماحول وي، د نفرتونو ماحول ختم شي. او دا به کله کېږي چې کله هر مسلمان بل مسلمان ته د رور په نظر وګوري، هر مؤمن بل مؤمن ته د رور په نظر باندې وګوري. د دې په منځ کې به هله مینه پیدا کېږي چې کله زموږ د زړونو نه د دنیا د عیبونه، د دنیا د خبرې، د دنیا د لالچونه، د شیطان د وسوسې دا زموږ د زړونو نه وځي او موږ خپل زړونه خپل مسلمان وروڼو ته مکمل صفا کو. رب به زموږ په منځ کې مینه او محبت او وحدت قایم کړي. او یاد دي تاسو ته چې کله هم د مؤمنانو د مسلمانانو په منځ کې وحدت قایم شوی دی که نه، نو چا مسلمان ته چوت نه دي کتلی، چا مسلمان ته بره نه دي کتلی، چا د مسلمان خور د سر لوبټه نه ده ښکته کړې، چا د مسلمان چېرته یو مسلمان د غیر مسلمو په خپو کې خپل سر نه دی ښکته کړی، چېرته مسلمان غیر مسلمه ته لاس نه دی نیولی، چېرته مسلمان د غیر مسلمو نه راکه نه دی ویلي ورته. و چې کله هم د مسلمانانو په منځ کې مینه ختمه شوې ده، محبت ختم شوی دی، همدردۍ ختم شوي دي. او چې کله دا څیزونه ختم شي نو آلرډي وحدت ختم شو، مسلمانان د یو بل نه جدا جدا شي، نو طاغوتي قوتونه راغلي دي، هغه را ننوتي دي، مسلمان یې کمزوری کړی دی، په شعائر الله باندې حملې وکړي، په شعائر اسلام باندې حملې وکړي، قرآن عظیم شان په شان کې ګستاخي وکړه، رسول مهربان صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وکړي، ګڼې حملې را باندې وکړي. مونږ یې دلته کې د یو بل نه ګورې لرې کړي یو، مونږ یې په څه کې وروستي یو، یا دا دیوبندی دی، دا بریلی دی، دا اهل حدیث دی، په یو بل پسې خبرې. زمونږ منبرونه، منبر چې کوم دی هغه که تاسو څه خیال کړئ، دا سوشل میډیا چې کله مونږ ګورو، بلې فیسبوک باندې مونږ ګورو، دا مناظرې ګورې، دا مجادلې دي. یو وایي دا کافر دی، بل وایي دا کافر دی، یو وایي دا یهودي دی، بل وایي دا یهودي دی، یو وایي دا ملعون دی، بل وایي دا ملعون دی، یو ته ګمراه وایي، بل ته ګمراه وایي. د یو بل د ګمراه ثابتولو دپاره دلایل وایي، د یو بل د کافر ثابتولو دپاره دلایل وایي. تاسو به چېرته ونه ګورئ چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په چا باندې د کفر فتوا لګولي په اختلافي مسایلو کې. دا خو اختلافي مسلې دي. که زه امین بالجهر ویمه، د الله پیغمبر امین بالجهر ویلی دی. که زه امین بالجهر نه یم، پټ امین یم، د الله پیغمبر پټ هم کړی دی. که زه رفع الیدین کوم او که زه رفع الیدین نه کوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه سنت دي. ولې زه به دې باندې جګړې وکړم؟ ولې زه به دې باندې چې کوم دی د خلکو په منځ کې نفرتونه خواره کړم؟ ولې زه به دې باندې د خلکو نه د خپل خلکو کورونه به دې باندې چې کوم دی زه وران کړم؟ ولې چې کوم دی زه به دې طریقې سره د خلکو په منځ کې انتشار جوړ کړم؟ نو دا څیزونو کې مونږ هغوی ورته کړي یو، یاره دا پلانکې بریلی دی، پلانکې دیوبندی دی، پلانکې اهل حدیث دی، ټول زمونږ وروڼه دي، ټول د اسلام وروڼه دي زمونږ، ټول مؤمنان دي، ټول مسلمانان دي، د ټولو یو رب دی، د ټولو یو الله دی، د ټولو یو قبله ده، د ټولو یو کتاب دی، د ټولو یو پیغمبر دی. دا خو اختلافي او فروعي مسایل دي، څوک به څنګه کوي، څوک به څنګه کوي، اسلام هم یو دی، دین هم یو دی، کتاب هم یو دی. نو مونږ یې دلته کې د یو بل سره وروستي یو، هلته کې راله هغه په قرآن حملې کوي. مونږ یې دلته کې د یو بل سره په جګړه وروستي یو، هلته کې راله هغه د نبي صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي، ما ته د هغې نه خبر نه یو. په دې وجه باندې
مونږ او تاسو پکار ده مونږ چې مونږ په خپل منځ کې مینا محبت اتفاق اتحاد د دې یو ماحول جوړ کړو د دې فضا قایمه کړو دا به څنګه قایمیږي د دې د قایمېدو دپاره اسانه طریقه ده چې دا سترګه نه دا سترګه د سترګو ته چې کله مونږ د تعصب دا چشمې ور واغوندو نو بیا مونږ ته هر سړی دشمن ښکاري او چې کله د سترګو ته مونږ د مینې او د محبت چشمې ور واچوي نو بیا به راته هر څوک ورور ښکاري بیا به زمونږ په منځ کې مینه محبت او اتفاق او اتحاد او وحدت او داسې ځینو بیا یي بیا به څوک چې کوم دی د چا مجال به نشي کېدی چې مسلمان ته سپک وګوري په چا کې به دومره طاقت نه وي چې هغه د مسلمان سپکاوی وکړي د چا به دا طاقت نه وي چې هغه د مسلمان خور د سر له بډېر لاس وروړي د چا به دا طاقت نه وي چې د مسلمان په کور باندې ورشي چرته به یو مسلمان بیا د غیر مسلمه ته مخې ته لاس ونه نیسي هغه په سرخو کې به سر کې نه دي او چې کله مونږ په اتحاد باندې یو په دې وجه باندې نبي صلی الله علیه وسلم د دې تمامو احادیث مبارکه او دا کوم احادیث مبارکه چې ما ذکر کړه په دې ټولو احادیث مبارکه او خلاصه او نچوړ دا دی چې ګوره مونږ مینه د یو بل سره جوړه کړو په خپل منځ کې مینه خوره کړو په خپل منځ کې اتفاق قائم کو اتحاد قائم کو همدردۍ کو د یو بل سره په یو بل باندې خفه کېږو او د دې خلکو د دې خبرو د دې بهر د دې قوتونو د بهرني قوتونو دا کوم کوششونه دي چې د موږ په جګړو باندې وروستي یو خلک یو بل په جګړو باندې وروسته دي دا خلک به دې باندې پوهه کو چې دا ټول د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دي دا فروعي مسائل او اختلافات د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغه زمانه را روان دي ناغي خو چرته یو بل د کافر نه ویلي هغه خو چرته په یو بل باندې ګمراهي پتوې نه ویل غولي هغه خو یو بل باندې چرته د ملعون پتو نه ویل غولي زدا کوم زما سره د الله د نبی دا حدیث ته تدا کې استا سره دا حدیث ته تا دا غورخکاری ما دا غورخکاری خو دغه په منځ کې نفرتونه دغه په منځ کې انتشار او خورېدل او د یو بل نه بغض او حسد او کینه داسې زونه عداوت دا نه انتهایی مینه او محبت یووالی او د دقه یووالي په وجه باندې اسلام هم غایب او دې وجه باندې موږ له پکار دادي د ټولو خبرو خلاصه ده چې هغه عوام دي او علما دي آکا تعلیم یافته دي او غیر تعلیم یافته دي آکا مرد دي او آکا خواتین دي مونږ ټول د یو بل سره مینه قایم کو د مینې ماحول جوړ کو د محبت فضا قایم کو د همدردۍ ماحول جوړ کو هر چا ته د رور او د خور په نظر باندې وګورو او د هر چا قدر کو د هر چا احترام کو د هر چا سره چې کوم دی د انتهایی د مینې او د محبت نه ډک رویه خپله کو اله به زما او ستا په منځ کې بیا مینه هم قایموي او چې مینه قایمه شي نو د مینې د قایمېدو نه بعد اتحاد قایمېږي که مو خیال کړی نو چې کله د یو چم او د یو کلي او د یو ګاونه او د یو علاقې او د یو معاشرې په منځ کې د خلکو په منځ کې کله مینه محبت وي نو چې څوک هم د بهر نه راځي نو دا ټول خلک ایسته کې یو کېږي ټول خلک پسې راپاسي او چې کله د خلکو په منځ کې اتفاق او اتحاد نه وي مینه نه وي او محبت نه وي زالته او ته دلته او هغالته او دی دلته نو بیا که څوک عرضه کوي یاره خپل کار دی کوي به خپل کار بس دا او د هغه خبره ده دا خو دا څیز به چې کوم دی نه قایمو ټول یو شو د قرآن زمونږ کتاب دی دا دین زمونږ دین دی د اسلام زمونږ دی رب مونږ پیدا کړي یو قبله زما او ستا ده ما او تا به د دغې قبلې حفاظت کوو مونږ به د خپل قرآن عظیم الشان حفاظت کوو او راځئ چې په خپل منځ کې د مینې او د محبت فضا قایمه کړو الہ العالمین دی زمونږ ما او ستاسو به د ټول عالم انسانیت او په طور خاص تمام مسلمانانو مؤمنانو په منځ کې مینه محبت او اتفاق او اتحاد قائم کی الہ العالمین دی بدی حدیث مبارکه باندې ما ته تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم